یو صحابی راځي او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کوي چې اے د الله رسوله ما په جون کې داسې دوه واقعې تېرې شوي دي چې زه یو واقع را یادوم نو زما خندا نه ودرېږي او چې بله زه کومه واقعه را یادوم نو زما بیا جړا نه ودرېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې کومې داسې دوه واقعې دي چې په یو خندا درځي او په بلې باندې ستا جړا نه ودرېږي. صحابي ورته عرض کوي اے د الله رسوله د جهالت دور په هغه دور کې مونږ به د بوتانو عبادت کولو، ما هم ځان له یو بت جوړ کړی د ګټو نه او هغه به ما ځان سره ګرځولو د عبادت لپاره. وي زه یو ورځ روان وم او ما سفر کولو ډېر اوږد او طویل سفر و. په هغه سفر باندې زه روان وم، وي لږ غونته کې سفر مې وکړو، دا خپل بت دا معبود زما دا خدای دا چې کوم دی نو په ما باندې ډېر زیات درونو لګېدو. ما سوچ وکړو که چېرته د دې بت د وجې نه زه مړ شمه نو زما به څه زندګي وي، د دې بت د وجې نه یعنی د خپل خدای د وجې نه زه مړ شمه نو هغه به هم څه مرګ وي. وي ما هغه بت چې کوم دی نو وغورځولو او د خټ د دغه خور دغه نه ما بت جوړ کو د اوړو نه، هغه بت چې کوم دی نو ما جوړ کو او هغه مې ځان سره روان کو. د هغې زه عبادت کوم لګیا یم، سفر کوم طویل سفر دی، هغه سفر نه ختمیږي. وي زه یو ځای کې وږې شوم، ما سره د خوراک څه نه وه، هغه خوراک چې کوم دی نو ما سره هېڅ څه نه وو بغیر د دغه بت نه چې ما د اوړو نه جوړ کړی دی. وي زه رالګېدم، ما سوچ کولو چې ما ته به د خوراک کوم ځای کې څه میلاویږي نو هغه هېڅ هم نه میلاوېده. ډېر سفر مې وکړو، وي هغه بت چې کوم دی نو د هغې نه ما لاس کټ کو، هغه اوړه ما واغږل او د هغې نه ما ځان له روټۍ پخه هغه مې وخوړه. حتی تر دې پورې ما په دغه بت باندې چې کوم دی نو 2-3 ورځې تېرې کړې، هغه خپل بت هغه خپل معبود هغه خپل خدای ما چې کوم دی نو په دې طریقه باندې ختم کو. صحابي څه فرمایي؟ دغه فرمایي وي چې دغه واقعه زه را یادوم نو ما خندا نه ودرېږي. وي دومره جاهلانو مونږ دومره نه پوهېدو چې دغه بت هغه یو بت چې هغه مونږ خپله جوړ کړی هغه د خپل ځان حفاظت نشي کولی نو زمونږ به حفاظت دې څه وکړي.